السلام علیکم. ډاکټر رفیق افریدي. نن به مون خبره کوو د اولیگو سپرمیا بیماری حوالے سره، مطلب تولیدی جراثیم کا کم ہونا. په پښتو کې داسې مریضان چې د هغوی د واده کال 2 کاله 15 کاله هر څومره ټایم چې تیر شي او د هغوی بچي نه پیدا کیږي، تاسو خپل ټیسټ وکړئ یا تاسو ته ډاکټر ویلي چې تاسو په ټیسټ کې د جراثیمو کمی دی یا مطلب ستاسو چې کم سپرم دي یا ستاسو جراثیم دي هغه د بچو راوړلو قابل نه دي، مطلب پای کې کمی دی، هغه کم دي. نن ویډیو سپیشل د هغه خلکو دپاره ده. نن به موږ تاسو سره داسې یو میډیسن شیر کوو، انشاءالله د دې د یو میاشت استعمال سره ستاسو سپرم کاونټ به پوره شي، ستاسو د جراثیمو مقدار به پوره شي، تاسو ته به د ډاکټر ته بار بار د تلو ضرورت نه راځي، ستاسو مسله به الله تعالی حل کړي. ټریبولس کیون په د سکرین باندې تاسو ته نمخ ښکاري، دا هومیوپیتھک میډیسن دی. دا به تاسو ته په هر هومیوپیتھک سٹور هر هومیوپیتھک ډاکټر سره په اسانه باندې ملو شي. دا تاسو د ویلمر سوابه د جرمني والا راواخلئ، لس څاڅکي په یو بوتل کې درې ټیمه به اچوئ او سهار غرمه ماښام د خوراک نه بعد به استعمالوئ. انشاءالله د یو میاشت استعمال سره ستاسو اولیګوسپرمیا چې کوم د سپرم کاونټ ستاسو کم دی، د جراثیمو مقدار ستاسو کم دی، هغه به ودین 1 منت د یو میاشت استعمال سره بالکل پوره شي. دې نه علاوه د سپرم کمی یا د کاونټ کمی نور هم وجوهات کېدای شي، مطلب په دې کې پایوسپرمیا، په سپرم کې چې زخم راشي، انفیکشن راشي، په دې کې پس سیلز راشي. دا پس سیلز هم سبب د دې جوړېدای شي چې ستاسو د سپرم په کاونټ کې کمی راشي. نو هغې دپاره بیا تاسو دا میډیسن مه استعمالوئ. چې د چا د پایوسپرمیا پرابلم وي، په هغې کې زخم وي، توجه 30 کې، دا توجه 30 کې تاسو سهار غرمه ماښام یو میاشت استعمال کې ستاسو چې انفیکشن پس سیل ټیک شي، د سپرم کاونټ به په خپله باندې ټیک شي. یا داسې مریضان چې کاونټ هم کم وي او انفیکشن هم وي، پایوسپرمیا وي، مطلب تاسو لاندې وګورئ هغوی کې پس سیلز هم وي او ستاسو کاونټ هم کم وي. نو توجه 30 کې سهار غرمه ماښام او ټریبولس کیون کې انشاءالله د یو میاشت استعمال سره کاونټ هم ټیک شي، زخم هم یعنی پس سیلز هم ټیک شي. دې نه علاوه د بچو نه پیدا کېدو نور هم وجوهات کېدای شي. بعضې ټایم کې استینوسپرمیا مسله وي، د هغې بیل ټریټمنټ دی. بعضې ټایم کې ایزوسپرمیا پرابلم وي، یعنی بالکل اډو تخم یا مطلب ستاسو سپرم کاونټ بالکل زیرو وي، د هغې نور څه وجوهات دي، په هغې کې جدا کیسټیکنګ کول دي، په هغې کې جدا ټریټمنټ دی. بعضې ټایم کې د بې اولادۍ ضروري نه ده چې ستاسو صرف د اولیګوسپرمیا یا پایوسپرمیا یا د استینوسپرمیا په وجه باندې د ستاسو د سپرم د کاونټ د کمي د وجې نه د انفرټیلیټي پرابلم دی. بعضې ټایم کې په زنانو کې اکثر PCOS پولیسسټک اووري سینډروم، مطلب د هغوی په بچهدانۍ کې د اوبو رسولۍ وي. بعضې ټایم کې PID وي، پیلویک انفلمیټري ډیزیز وي. بعضې ټایم کې هارمونل امبیلنس وي. بعضې ټایم کې د زنانو مینسز چې کوم دي هغه ایرریګولر شي. په دې وجه باندې هم د انفرټیلیټي مسله یا مطلب بانچپن مسله کېدلی شي. انیهاو که تاسو د جراثیمو کمی وي، تاسو ټریبولس استعمال کوئ، انشاءالله مسله به حل شي. که تاسو ته پایوسپرمیا وي، څوک درته وایي چې ستاسو سپرم کې زخم دی، پس سیلز راځي، تاسو توجه استعمال کوئ. امید ده انشاءالله پوه شوي به دا ویډیو به تاسو ته ډېره هیلپفل وي. بیا هم که ستاسو ذهن کې کوم سوال راځي یا کنسپټ تاسو نه وي کلیر شوی یا د انفرټیلیټي یا د بانچپن حوالې سره هغه که میل وي هغه که فیمیل وي، څه تپوس کول غواړئ یا څه مشوره کول غواړئ، زموږ په بایو کې زموږ کنټیکټ نمبر، واتساپ نمبر، جیمیل ایډرس موجود دی، په هغې باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. السلام علیکم.